بسم الله الرحمن الرحیم. نهمه سپاره تلاوت شوه. د سپاره په ابتدا کې الله جل جلاله د موسی علیه السلام او د قوم تذکره کړي. حضرت موسی علیه السلام تور ته لاړو او آلته الله جل شانه نه یو سوال وکړو، رب ارنی انظر الیک، چې دا غي تذکره د سپاره په ابتدا کې د نصف اول کې، ای زما پروردگارا ارنی انظر الیک، تما تخپل ځان اوخیا چې زتا اوینم. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، الله پاک تو فرمایل چې تما بالکل نشلی دی، ولكن انظر الى الجبل، دی غرت وګوره، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، کچره دې په خپل زبانه ټینګ پاتې شو نو بیا به تمالی دیش. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، چې کله الله جل شانه په تجلی د نور په غر باندې نازله کا نو غر زره زره شو. وخر موسى صعقا، موسی علیہ السلام بے هوش پریوت. دا د الله تجلی و. په دې دنیا کې الله جل شانه په دې سترګو باندې چې مونږ ته الله راکړي دي په دې کې نشي دي. البته په آخرت کې زمونږ د عقیده د اهل سنت والجماعت چې مسلمان مؤمن جنت ته لاړ شي نو هلته به د الله زیارت کی. الله جل جلاله دې زمونږ د ټولو الله پاک خپل زیارت نصیب کی. په دې روزه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډیر وایي، اللهم انی اسألک الجنه واعوذ بک من النار، یا الله جنت سوال دنه کوم جنت راکې او د اور نه مې بچ کی. دا روزه کې ډیر ډیر وایي. نو جنت د الله د رضا او د خوشی ځای دی چې څوک جنت ته لاړو هغه د خدای راضي دی. ځکه په جنت کې به د الله دیدار کی او د هغې ناشنا کیفیات په احادیثو کې ذکر دي. یو فرقه تېره شوي د هغې به ځان ته مسلمانان وي، معتزله. هغې وي چې په جنت کې په آخرت کې هم د خدای دیدار او زیارت نه کیږي. زمونږ اهل سنت والجماعت وایي چې ستاسو به نه کیږي، زمونږ به انشاءالله کیږي. الله پاک دې زمونږ نصیب کړي. هغه د قبر د عذاب نه منکر دي. هغه وی تل د میزان هم نشتا، دام نشتا، دام نشتا، دام نشتا. حالانکه احادیث د عذاب قبر مبارک ډیر زیات دي. قرآن پاک نه عذاب قبر ثابت دي. بعض خلک چې سو کوئی د قبر عذاب نشتا دا د معتزله په پل باندې روان دي. دغه سپاره کې الله جل شانه بیا د بنی اسرائیل ذکر کړی دی د موسی علیه السلام د قوم چې په هغې کې د دنیا محبت را ننوتی او د هغې محبت د وجې نه ډېر کارونه کړي. یو خو دا چې سامیری په دی کې یو منافقو هغه زرګرو هغه د بني اسرائیل نظر راغونډ کړل، د هغې نسخې جوړ کو، په هغې کې خاوره واچوله د جبرئیل علیه السلام د اس د سورلۍ د لاندې د پله لاندې چې او هغې سره هغه سخي به اواز کولو او د سرو د الله په قدرتونو یې هغه اواز کولو. نو دې سامری خلکو ته وی چې موسی تل تور ته او خدای دلته پرې خیال اعوذ بالله. نو خلک بت پرستی کې مبتلا کړ. یو شاعر د عربی وی فموسی الذی رباه جبريل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل، چې کله شقی و ذلی بدبخت وی سړی نو بیا داغه نه چې چاته مې غټولو په سر باندې خاورې واوړي، هغه موسی چې داغه تربیت جبريل کړو نو هغه کافر شو. د دې سامری تربیت جبريل کړو. ته د مور نه پیدا شو ګډ وډو، نو مور په غار کې پرېخو په غره ته یې بوتلو، بیا یې تپوس نه کولو. بیا الله جل شانه دې پاللی دی، د هر څه انتظام یې ورته کړی دی. جبريل علیه السلام بیا خصمانۍ ته راتلو کته ووایي چې څنګه دی، او چې کله لوی شو نو بیا د خدای نافرماني شروع کړه. نو الله پاک دې مونږ وساتي. کله د سړي خاندان اعلی وي، سید وي، میا وي، ملا وي، مشرانو کې نیکان تیر شوي، لیکن دی په غلط روش باندې روان وي، د شیطان نه دی ګمراه شي. د چا خاندانی عزت او شرافت او د هغه د مشرانو بزرګي هغه ته فایده نه ورکوي. بل واقعه الله جل شانه ذکر کړي دا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، دینه تاسو کدا هغه کلی باره کې چې د سمندر په غاړو، دا داود علیه السلام زمانہ سمندر په غاړه یو کلی او د خلق کاریانو د میانو. نو الله جل شانه و دا فرمایل چې د هفته په ورځ بخکار نه کوي. خدای خو خدای دی، هغه رب العالمین دی، هغه بنده په ازمیخ کې چي. نو
نو د هفتې په ورځ د خالی په ورځ باندې به دا میان داسې په دې اوبو د پاسه وجد او وبې پټې کړې وې، دومره ګڼ راپورته. دی وی چې دا خو ښکار نه کوو، مونږ میان ټول رانه پاتې کړي. نو با وګۍ وکنستې، لختي وکنستل لسین نه او شاته کویان وکنستل، نو دا میان به کویانو ته راتلل. نو بیا به ورته ورخ کې تیږه کېښوه، هغه به بند کړل، نو میان به ټول کوی ته پاتې شو. بیا به په سهار باندې ښکار کول، چا ورته وایي چې داسې مه کوئ، وایي چې مونږ خو د هفتې په ورځ ښکار نه کوو، د اتوار په ورځ کوو. نو چل ول او هیله الله جل شانه سره نه چلی. خدای پاک پیدا ښکار بند کړی او حرام کړی او دی په هغې کې چل ول کولو. نو الله جل شانه په عذاب نازل کو، قردة خاسئین. دیسی باره کې تلاوت شو چې بیزوګانې جړ کړل ذلیل او رسوا. دا د دنیا محبت. بل د دنیا محبت واقعا الله پاک ذکر کړی ده چې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. دی باندې بیان کا د هغه سړي واقعا او قصه چې هغه ته موږ خپل آیات ورکړو. دا بلعام ابن باعوراو، بزرګو نیکو مستجاب الدعواتو، او د موسی علیه السلام زمانه وه. د قوم چې و هغه کافرو، نو موسی علیه السلام په هغې باندې حمله کوله. نو د قوم خلق مشران رالل، ده ته یې وی چې ستا دعا خو قبلیږي، د موسی خلاف دعا وکړه. د وی چې د موسی خو د خدای پیغمبر دی، د هغه خلاف څنګه دعا وکړم، خیره وکړم. نو د نه کولو وی زه نه کوم. بیا ورته د مال لالچ ورکولو وی نه. بیا ښځې ته لاړل، وی ته دا خاوند راځي که موږ تا راته دومره پیسې درکوو. ښځې ورته وایي چې خاوند ستا پیسه به یې لګي، دومره پیسې راکوي زموږ به ټول ژوند ښه شي. بس په چل چل کې خاوند په خپله خبره کې شریک کو چې څنګه پیسې واغشتې، دعا یې کوله، نو ژبه یې الټه چلېده. کولې موسی علیه السلام ته خیرې، بني اسرائیلو ته موسی علیه السلام قوم مسلمانانو ته غوښتل یې دا، او خیرې ځان ته کولې او هغه قوم ته یې کولې چې په کوم کې دی پاتې کړي. هغوی ورته وایي چې دا ته څه کوې؟ وایي الله جل شانه زما ژبه زما د واک او اختیار نه ایستي. دغه ژبه په ورځ د قیامت دغسې د انسان د واک نه وځي، دا به د انسان خلاف گواهی ورکړي. نو دا دنیا محبت و چې هغه ګمراه شو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې احادیثو کې هم دي چې د ده ژبه بیا راووته، په سینه باندې به دا ژبه پرته وه لکه د سپي په شان، او اوبه به ترې نه څڅېدې لیاړې، او داسې به سیلېدو لکه سپی چې څنګه سیلېږي. الله جل شانه دې موږ د ذلت او رسوایي د خپل قهر نه وساتي.